الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته أو كما قال عليه السلام. محترم مسلمانانو، مونږ تاسو تخکاری د نظام حال چې نظام روان دی او ډیر په صحیح طریقه روان دی. الله رب العزت په مسلمانانو عبادت پرس کړی دي. څه عبادت دي چې هغه روزانه کول دي او څه عبادت دي چې هغه کال کې یو ځل کول دي. نو اوس چې کوم روزانه عبادت کول دي یعنی موږ کول دي 15 وخته، نو دا الله رب العزت د نور سره ټچ کړی دي. د شمسی نظام سره الله رب العزت دا ټچ کړی دي، یعنی د نور راحتو چې طلوع آفتاب ورته وایي د هغې نه مخکې صبح صادق نفس د سحر مونځ دی. بیا چې نور راوخته او د زوال ټیم ختم شو او زوال ټیم وشو، نو بیا به د ماسپښین مونځ کې، او چې بیا نور لږ پش شو او سورج د چنده شو، نو بیا د مازدیګر مونځ دی، او بیا چې نور ډوب شو پریوتو، نو بیا د ماښام مونځ دی، او چې اسمان کې ستوري په تیزوالي شو رڼا یې سیوا شوه، نو بیا د ماسخوتن مونځ دی. نو دا ډېرې چې څومره عبادات دي روزانه د مونځ په شکل کې 15 وخته، نو دا الله رب العزت نور سره ټچ کړي. خو یاد ساتئ چې سالانه څومره عبادات دي په کال کې یو ځل کول دي، نو هغه الله رب العزت د سپوږمۍ سره ټچ کړي. یعنی رمضان المبارک دا میاشت سره ټچ ده. حج، نو حج بیت الله چې دی دا الله رب العزت سپوږمۍ سره ټچ کړي دي. نو محترمو، اوس په دې ځان پوهول پکار دي چې شمسي اوقات چې څومره دي د نور سره چې څومره شیونه تعلق ساتي، نو هغه مستقل د هغې یو وجه ده. د هغې وجه دا ده چې نور را ټایم ټیبل چې کوم جوړېږي کلنډر، نو به دا په یو حساب جوړ شي او دا ټول کال لپاره کافي دي کې چینجز نه راځي. بل طرف ته موږ سره قمري نظام دی، د سپوږمۍ باندې چې کوم انحصار د نظام، نو هغه د دې نه 10 ورځې کمي، د شمسي نظام د قمري 10 ورځې کمي، نو هغې کې چینجز راځي. هر کال هغه کمیږي 10 ورځې راځي. تاسو وګورئ د رمضان روژې هر کال 10 ورځې په دې خوا راځي کمیږي. دا ولې دا قمري نظام دی، دې کې چینجز راځي. نو محترمو، په دې کې حکمت دی چې قمري نظام کې چینجز ولې راځي او شمسي نظام ټول کال کې هغې کې چینجز ولې نه راځي. هغه خو بس په ځای د هغې کلنډر جوړ دی، میاشتې متعین دي، هغه شان موسمونه هر څه بدلیږي را بدلیږي، هغه نظام چلیږي. خو دې خوا قمري نظام کې دې کې چینجز راځي. روژه تاسو ګورئ نو کله اوړي ته شي کله ژمي ته شي، دا ولې؟ دا دې کې چینجز راځي. دې کې حکمت دی. حکمت پکې محترمو دا دی که چرې دا نظام دا روژې سوچ تاسو که چرې دا د نور سره ټچ وي، نو بیا خو بس مونږ به لګوي چې هر کال نه به جولای کې یا اګست کې ګرمۍ کې حج هم راته او دې خوا به روژه هم بس مستقل په دغې ګرمۍ کې راتله. حکمت دا دی د الله چې الله رب العزت رمضان المبارک هم په اوړي کې وچلوي، بیا یې ژمي ته راولي ژمي کې وچلوي. دغه شان حج مبارک دی، هغه رمضان کې ګرمۍ کې وچلوي او دې خوا یې بیا سردای کې وچلوي. دې کې د الله ډېر لوی حکمت پروت دی. داسې ملکونه دي چې هلته ګرمي ډېره زیاته وي، او داسې ملکونه دي چې هلته سردي ډېره زیاته وي. نو که مستقل تا روژې هلته ګرمۍ کې کړې او کوم ملکونو کې ګرمي زیاته ده نو هغوی ته ګرانېږي، او که سردای ته یې کړې نو کوم ملکونو کې سردي زیاته ده بیا هم ګرانه ده. دا چینجز الله رب العزت یو حکمت ته وجه راولي چې مسلمانانو ته اسانه او هر یو موسم پکې دی چک کړي، د هر یو موسم مزه واخلي. دا نظام چې کوم دی د قمري نظام، د سپوږمۍ والا نظام، دا 36 سال کې دی کې چینجز راځي. 36 سال پس دا راؤنڈ بدلیږي.
لکه اوس مونږ روژه نیسو لکه یو کس اوسې په دې مارچ کې روژې شروع کړي 36 سال بس په دا راونډ دې ځای ته رارسي 36 سال په دې راونډ لګي. اوس محترمو چې د نظام د عبادتونو سالانه چې کوم دی د الله رب العزت سپوږمۍ سره ټچ کړو نو اوس په دې ځان پوهول پکار دي چې دا سپوږمۍ صحیح کول د دغه عبادتونو لپاره لازم دي. سنت عمل دی سپوږمۍ صحیح کول د سنت عمل دی. که ته سپوږمۍ لیدی شي او که نشي لیدی خو په 29 تاریخ د میاشت راوځه اسمان طرف ته ګوره که تا ولیده او که ودې لیده هغه سنت عمل دی وشخه. نو په دې وجه د سپوږمۍ لیدل د سنت طریقې نه که تا ته ښکاري او که نه هغه سنت په نیت وي راوځئ. یو بنیادي اصول هغه دا دي چې اوس د سپوږمۍ دا نظام دی نو دې لپاره سپوږمۍ لیدل لازم دي. اوس روژه نیسل دي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. روژه ونیسئ نو هلې ونیسئ چې سپوږمۍ ووینئ او ماته کوي یعنې اختر وکړئ هله چې سپوږمۍ ووینئ. اوس ډېر خلک په دې کې مونږ سره په ډېر شک کې پراته چې یاره دلته سعودي کې بیل نظام دی هلته بیله روژه هغوی مونږ نه نیسي اختر بیل کوي او پاکستان کې بیل نو په هغې باندې یو مختصر خبر درته کوم. هغه ممالک چې څومره دي هغوی نظام اوس سالانه ته کړی دی. هغوی سالانه ځان له یو نظام جوړ کړي چې هغه مکمل د اسلامي اصولو سره هغه نه صحیح کېږي. ځکه حدیث شریف دی سپوږمۍ ووینئ نو روژه کوي سپوږمۍ ووینئ نو اختر کوي. هغوی ځان له سالانه نظام جوړ کړی دی. د هغوی او زمونږ نسل په دي روژه ځکه نه یو کېږي اختر ځکه نه یو کېږي چې هغوی ځان له سالانه یو کلنډر جوړ کړی. محرم کې ځان له کلنډر جوړ کړي ټول کال په هغې عمل کوي. روژه په دې تاریخي اختر به په دې تاریخي او ذوالحجه به په دې تاریخي اختر د غټ اختر به په دې تاریخ دا هغوی ځان له سالانه جوړ کړي. نو دا غلط دی. دې لپاره بس سپوږمۍ ویني. پیر ذوالفقار صاحب نقشبندي دعوت برکات العالیه چې یو ډېر لوی اسلامي سکالر دی د پاکستان یو لویه سرمایه هغوی فرمایل زه سعودي عرب کې وم نو دغه شان اعلان وشو نو ما وی رابطې وکړو محکمې سره چې اعلان وشو نو چې ما چې دا دې په څه بنیاد سره وکړو او اعلان ډېر مخکې وکړو د اخري چې کوم د شعبان اخري جمعې نه هغوی په اعلان وکړي لکه زمونږ روژه په دې تاریخي او اختر هم په دې تاریخ نو ما سوچ واغستم چې دا ورځې خو شته پنځه شپږ ورځې مخکې دی څنګه اعلان وکړو د روژې سوچ کې پرېوتم نو ما محکمې سره رابطه وکړه چې دا تاسو په څه بنیاد سره دا اعلان دی له ورکوئ چې دی ورځې مخکې اعلان کوي نو محکمې والا چې تاسو یونیورسټۍ سره رابطه وکړئ یونیورسټۍ والا سره چې ما رابطه وکړه هغوی د دې خپل پروفیسران دي خپل ډپارټمنټ دی هغوی سره رابطه وکړئ چې رابطه مې وکړه هغه فلکیاتو والو چې هغوی سره زما کانټیکټ وشو نو هغوی وي چې تاسو یونیورسټۍ ته راشئ هلته پکاپ ولګو یونیورسټۍ ته لاړم هغوی سره چې کېناستم چې دا تاسو په کوم بنیاد باندې څو ورځې مخکې د روژې اعلان وکړو او د اختر اعلان وکړو ورسره دا څه حساب دی وایي هغوی وایي چې مونږ دا سپوږمۍ ګورو د مخکې نه د دې خپل مدارونه دي د کې خپل تغیرات راځي نو په هغې بیس دا مونږ ګورو نو مونږ راځي مونږ ګورو چې دا په پلان کیرت دی مدار ته ورسي او دا راځي اکثر داسې وشي چې سپوږمۍ راني سپوږمۍ را د بلې میاشتې شروع وي لکه اوس د شعبان به شروع وي او هغوی اعلان د رمضان وکړي هغوی نوې سپوږمۍ څه ته وایي نوې سپوږمۍ خو مونږ مسلمانان دې ته وو چې ویني په خپلو سترګو او شهادتیان راشي شهادت وکړي هغوی یې صحیح کړي هغوی نوې سپوږمۍ دې ته وایي چې په آلو ګوري او تکه توره یې لا په نظر نه راځي لا پیدا شوي وي د هغه توروالي نه پس وی په ظاهرېدو باندې پروفیسر راته ووایي چې د دې په ظاهرېدو د 15 ګنټو نه واخلئ چې تر 23 ګنټو پورې ټایم لګي 15 ګنټو کې لږه توقع چې دا به ښکاره شي 18 ګنټو کې لږه توقع زیاته شي 23 ګنټو کې به بیا صحیح کړي لکه یو ورځ فرق پکې 24 ګنټو ته ورسېده لکه 24 ګنټې هغوی د دې په حساب سره مخکې چلي نو محترمو د دې لپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته یو ضابطه ښودلې
چې سپوږمۍ ووینئ نو روژه کوي، سپوږمۍ ووینئ نو اختر کوي. په دې شک کې به نه کړو چې سعودي زموږ نه مخکې شو، سعودي اسلامي مرکز دی. نه، هغه ټول نظام دی ساینسي نه ته اړولی دی، هغه دې طرف ته نه راځي. نو پیر صاحب یو کال وایي زه هلته کې وم، نو چې هغه د سپوږمۍ اعلان دغه شان مخکې رسو کړو، هغې کې رسو شوي نو 28 روژې باندې د 28مې روژې په ماښام باندې د شوال میاشت په نظر باندې نو بیا وایي ټولو شرمېدل او ټولو په سکرین باندې ما پیام وغوښتې چې مونږ نه غلطي شوې دی پرې د کلنډر کې. نو محترمۍ په دې لګیا دي، نو په دې شک کې به نه پرېږدو، روژه به مونږ هله نیسو چې مونږ ته خپل علما حکم وکړي، خپل علما راته ووایي شهادتونه راشي، سپوږمۍ ولیدی شي، هله به روژه کوو او هله به اختر کوو. په دې شک کې به نه پرېږدو. دې سره سره د بهر ملکونو کې د دې ډېر زیات باسونه چلیږي، تکرارونه. نو بس دا ډېر حال تاسو ته ما وویل چې په کلنډر چلیږي، د ټول کال لپاره هغه یو کلنډر ځانله جوړ کړی او مونږ چې یو نو مونږ سپوږمۍ لیدو کوشش کوو. زمونږ ملک والا دې لپاره الحمدلله دې کمیټه جوړې کړې دي، رویت هلال کمیټې ده، د صوبې په سطح خپله کمیټې نه کېني، د ضلعو په سطح کمیټه یې کېني. د دې لپاره الحمدلله موږ سره خلک دي. دا سوچ وکړئ هلته یو څو خلکو ته پته وي، لکه پروفیسرانو ته پته وي کلنډر جوړ کړی او زموږ ملک یې الحمدلله دنیا خلک بزرګونه خلک وویني. دا زموږ دپاره د فخر خبره ده. اکثر په موږ باندې هغه خلک شکایت کوي چې کم د دین سره ډېر ټچ ني، ټای او پین شرټ والي، بس هغوی ځان ته پویان وایي، زموږ علماو ته ناقص العقل بازي وایي. دوی پړه پسې کوي، دوی پخوانی خبرې کوي. دا دور د ساینس دی، خلک سپوږمۍ ته وختل او د هلالي ګیاري په دې کې د سپوږمۍ نشي لیدی. هلکه مونږ ته چې پیغمبر څه ویلي دي اخته به کوو. مونږ ته پیغمبر ویلي دي صومو لرؤیته، روژه ونیسئ سپوږمۍ ووینئ او روژه ختمه کوئ، وافطرو لرؤیته، افطار کوئ چې سپوږمۍ ووینئ. مونږ د ستاسو په تجربو څه کوو؟ مونږ له الله رب العزت ښکلی پیغمبر ښکلی نبي را کړی، هغه مونږ ته طریقه ښولې ده. مونږ د ستاسو ساینس په جال کې نه راځو. بعض ځای کې په ساینسي ټکنیک صحیح مونږ د هغې مخالفت نه کوو، ولیکن بعض ځایونو کې مونږ عبادات خرابوي. دا خو اسلامي عبادات دي، دی خوا رمضان دی، هغه حج دی، نو چې ردې دله ګډې وډې کړي خو ټول نظام پرې ګډوډېږي. دې کې به ډېر احتیاط کوو. دا په لیدو د سپوږمۍ ښه چې بدا خبره زموږ ذهن کې چې روژه هم د لیدو په سپوږمۍ ده او پوجه هم د لیدو په سپوږمۍ ده. د خلکو خبرو کې به نه راځو، د ساینسي خلکو خبرو کې به دې کې نه راځو. دې کې اسلام هم ته یو ضابطه ښولې ده. یو بله نقطه درته ښیم چې عجایب المخلوقات کې هغه یو ډېر ښکلې نقطه لیکلې ده، د امام جعفر صادق رحمت الله علیه د طرفه منسوب ده دا نقطه. هغې فرمایي چې هر کال چې کوم رمضان راشي، پنځم رمضان چې کومي دا به د بل کال د رمضان لومړی راځي. دا د اوس نه مشاهده شروع کوي. هغې ویلي دي امام جعفر صادق رحمت الله علیه 50 کاله په دې تجربه کړې ده. 50 کال د هغې د تجربې نه وتي دي. وایي چې کوم رمضان کې 5م تاریخ، نن لکه 5م تاریخ د رمضاني، نو هغه به د بل رمضان لومړی تاریخ وي. چې په دې طریقه خیال چلیږو او بل د سپوږمۍ د لیدو کوشش کوو، د سنت په نیت راوځو. که مونږ یې صحیح کوو که نه، د خلکو خبرو کې به نه راځو، خپله روژه به خپلو خلکو سره نیسو، خپل حکومت سره به حکومت نیس. دلته الحمدلله د KPK په سطحه مونږ سره کمیټي ده، مفتي شهاب الدین په خپل ځای صاحب دی کیني، هغوی باقاعده ګوري او شهادتونه هغوی له راځي، خلک راځي وایي ورته. نو په دغې سره د علماو سره به یو ځای چلیږو، د علماو نه به بیا نه چلیږو. ډېر خلک یې مخکې نه ځان نه روجېږي. دا کې د شریعت کې څه حیثیت نشته، ځان له ته روژه نیسلی نه شي، نه ځان له اختر کولی شي، نه ځان له روژه نیسلی شي. نو په دې کې به احتیاط کوو. دین د منلو نوم دی، دین د خپلې مرضۍ نوم نه دی. روژه چې دا عبادت دی، دا مونږ عبادت کوو. نو عبادت چې ګڼې نو په هغه طریقه به کوې چې په کومه طریقې درته اسلام ښایي، خپلې منمانۍ سره به نه کوې. دین د اطاعت نوم دی. الله رب العزت دا مختصر خبرې د ټولو په عمل کې راولي. دا یو څو مختصر خبرې په دې وجه وکړو چې خلک په شک کې شک به نه کوو. محترمو خپلو خلکو سره به یو ځای چلیږو، خپل ملګرو سره، خپلو علماو سره. الله رب العزت دا خبرې د ټولو په عمل کې راولي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.